هغه یم ټیکنیشن نو د ډاکټر په کورس یې سکي ډاکټر کورسې خو نه زمونږ کورسې د ټیکنیشن خپله کورسې ډاکټر خپله کورسې ډاکټر چېرته دی ته خلکو ته ټسټونه لیکي نه ټسټونه نه لیکو ټسټونه پرچې لیکي چیک اپ کې چیک اپ صرف اپریشن یې کړي د هغې هغه چیک اپ لکه ویژن نو ډاکټر به څه کردار دی دا اوس ته کوم ځای نه راوړه تا دا موږ ډاکټر پرچه راکړله آی سپیشلیست بل ځای ناست دی دا میډیکل کو مونږ میډیکل لپاره مونږ دا کړی شاه جهان صاحب ما ته دا لږه واضحه کوي په دې ځای بار لیکلي دي آی سپیشلیست آی سپیشلیست څوک دی آی سپیشل عدنان غالب صاحب نشته چېرته تللی دی هغه نن چوټي ده نو چې هغه نن چوټي ده نو ته اوس څه کوې دلته کې په دې کورس هغه دلته کینی نور کل او دلته کینی نو ته څه کوې په دې کورس خو ډاکټر دلته ټیکنیشن هغه اسسټنټ یم هغه څه اسسټنټ یم کنه هغه څه اسسټنټ یې او نو اوس ته خلکو ته ټیسټ تاسو ته لکه چاته ټیسټونه خو نه لیکل چیک اپ خو چاله نه دی کړی ښه دې کې خو لیکلي هم دي که نه ګوره چاله لیکلي دي دا موږ هغه چې کوم کړي اپریشن هغې نه پټۍ لرې کړلې او هغوی تم لکه دغه وکړه هغه ښه او ډاکټر صاحب څه په ورځ باندې کښېني ډاکټر پیر په ورځ راځي پیر په ورځ کښېني یو پیر په ورځ کښېني زیارت پورې کښېني خو نن یې څه کار نن نه دی راغلی جمعې په ورځ به ډاکټر صاحب ورځ آف وي که نه ډبګري ګارډن کې خو نه کښېني چېرته یاره دغه بس پته نه لګي ښه نو د دوی نن ورځ ډیوټي دا وي چې هغې کوم اپریشن یې کړي وي دی هغه دغه لرې کړي هغه پټۍ ته لرې کړي او بیا ښه چیک اپ ډاکټر صاحب خپله کوي شاهجان صاحب اوس فرض که نن د ډاکټر صاحب چوټي دی تاسو سره یو آی سپیشلیست دی که نه نو که نن د سترګو مریض راشي نو هغه له به ته علاج کوې نه هغه بیا موږ هغه ته ایسارو ډاکټر صاحب ته چې کوم دغه مریض وي بس دا خو ګوره د سترګو بیماري شروع شوې ده ټوله پښتونخوا یې متاثره کړې ده اډینو وایرل هغه موږ ته وایي چې دا د میډیسن هغې کې هغه کوي بس او ته بیا موږ او ته تاسو خپله ولیکئ ښه او که نن ورځ د سترګو مریض راشي نو بس هغه دغه هغه به ډاکټر صاحب ته انتظار کوي نو ډاکټر صاحب ته یا ریفر کوو یا ډاکټر صاحب ته انتظار کوي خپلې ورځې که هغه ته تکلیف وي نو بیا که هغه ته تکلیف وي بس بیا خو دغه نو بس هغه ته بیا به پېښور ته ځي یا به شفقت ته پېښور ته به ځي نو ډاکټر په خپله جمعې په ورځ ډیوټي ولې نه کوي نو بس دا خو اتارټي کسان شته دی هغوی څه هغه وکړي چې ولې ډیوټي نه کوي څه دغه یوه جمعه هم دی نه کوي ښه ته ما ریکارډ کتلی دی شاهجان صاحب ګورې ما ته به دغه کې نو د بل دپاره به خپل آخرت نه برباد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لی تاسو څه له راغلي یئ موږ سترګو نظر چیک کړ سترګو ډاکټر له راغلی نه نو ډاکټر خو نشته که نه هغه دغه ناست دی هغه چې څوک ورسره ساده الفاظو کې به ووایم چې څوک ورسره مدد کوي هغه ناست دی نو په ده به نظر چک کوئ او په ده باندې چیک کوو نظر کې څه مسله ده زما نظر کم دی ما ته په بورډ باندې لیکل نه ښکاري په بورډ لیکل نه ښکاري وګوره دا خو سیریس مسله ده که نه نظر به دی چک کوي دی دا ټیکنیشن خو یې چیک اپ راله وکړو اوس پر هلته نظر چیک بیا به ډاکټر لازم دی نظر چکول د ډاکټر کار دی که د ټیکنیشن کار دی مظفر صاحب دوی چې ډاکټر ناست نو دوی اسسټنټ دی نو دوی ډاکټر صاحب دوی ته دغه کړی کوالیفاید دی چې دی اوس پوهېږي چې دونه ډاکټر د دې کم دی واو دا پوهېږي ته لومبي ځل راغلی که مخکې راغلی وي نه زما دا پیله ځل بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت په ضلع مومن کې د ډسټرک هډ کوارټر هسپتال مومن مخې ته ولاړې ما هسپتال ته به دننه ځو د مریضانو سره به خبرې کوو چې هغوی ته څه قسمه مشکلات دي د هغې نه علاوه د ډاکټر سره به خبرې کوو او بیا به د هسپتال د MS سره هم خبرې کوو چې څه هم حقیقت وي هغه به نننی پروګرام کې ستاسو مخې ته راوړم موږ سره اوسئ سره څو ریسپشنې دي موږ سره دوه دي یو میل دی بل فیمیل دی نو ته بارو ګوره که نه تا ته میل او فیمیل دواړه یو کاونټر ته ولاړې دي دا ولې نو نن خو داسې رش نه و موږ دېسې ته کېناستلو بیا هم لکه را زنانه به د سړو سره یو ځای ودرېږي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لی پارچې له راغلي یئ او پارچې له راغلي نو دلته ولې ولاړې پارچې خو هلته ورکوي ښځه صحیح ده اخوا خو پارچې ورکوي خو اخوا لکه رش زیات دی نو موږ دې خوا سیټ ته ولاړې او پارچې دپاره خیر دی چې موږ لږ صبر وکړو نه چې لږ صبر وکړئ خو تاسو به په دې دلته خو سړي هم ولاړ دي تاسو خپل کاونټر ځان له نشته داسې خو لکه مطلب اخوا زنانو دغه ځای و خو هلته مطلب سړی اوس نشته دی موږ دلته ولاړې
ګوره دا زنانه دي که نه دا غریبانان یې دلته کې ولاړې دي ته پته نشته دوی ګنې هغه ځای کې دلته دي نو هلته کس ناست دی خو دوی هسې لکه دوی څه به سړي خامخا سړي به ورسوي دغه ځای کې ګوره دا بند دی دا کاونټر بند دی که نه تاسو راشئ دا کاونټر راواړوئ دا تاسو بره وګورئ که نه خواتینو پیړۍ او دلته کې دا ملګری هلته کې تلی او ناست و د هغې بنده کړې وه ستا خپله ډیوټي دلته ده ښه د دې خپله فیمیل جینۍ ده چېرته تلې ده نن رش نشته دی نو دوی دوه کسه دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لی څه بیمارې پوزه بیماری پوزې بیمارې او دا لاس کې دې څه دي سری ده او ښه دا ساده ده که ډیجیټل ده د ډیجیټل ده کوم ځای دې وکړه بار بهر دې وکړه چا لېږلی وې عارف صاحب مخکې عارف صاحب لېږلی وې مظفر صاحب تاسو سره دلته که ډیجیټل اسره نشته نه جي ډېر نشته دی دا خلک ځکه بار نه کوي ځکه خبر تا نه څو روپۍ واخیستې بار ما 3.5 3.5 سوه ښه نو تاسو ولې د دې څه مخکې چاته ویلي د MSA په نوټس کې شته بالکل نوټس کې شته لیټر هم پکې شوي در څه پکې شوي دي خلا عمل درآمد پې نه دی شوی ښه ټیک څنګه هلې طبیعت هم ښه دی حالات ښه دي تاسو انټي سپیشلیسټ یې بیا چې تاسو کوم میډیسن پرسکرایب کوئ نو هغه دوی تاسو ورته څه کوم خاص کمپني میډیسن لیکئ که نه جنرال میډیسن ولیکئ دوی بهر هر ځای نه راغېستی شي که نه یو خاص تور هم ورته یاد کوئ نه جی دا خو داسې زموږ څه دغه نشته دی تاسو د لکه بیک اپ کې که تاسو کینئ نو بیک اپ کې به زه یو څو پیشنټ راوغواړم ما خو کوشش کوم چې د ملټي نیشنل یا ګومنټین شو جی اس کې شو لا نویرات شو سنوپي ایونټس شو نو دی والا ملټي کورس چې زموږ هم دی نو هغه بیا ګورو چې زموږ پاکستاني کم کمپنیز دي او ریزنیبل دي اگر د کې کم پیشنټ دي نو هغه داسې چې میجورټي پور پیشنټ دي نو موږ کوشش کوو چې یاره هغه رنګې چې کوم لږ لوکل کمپني کې بیا ښه ارزان میلاویږي نو هغه مو سره پرسکرایب کوو ټیک شو خو داسې لکه بانډ میډیسن موږ نه جی السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام وعلیکم السلام څنګه لی جی څه تعارف دی ستاسو زما نوم ډاکټر محمد مرتضی رشید دی او زه د چلډرن سپیشلیسټ دلته کار کوم DHO کلنۍ کې او اوسېږئ چېرته کې په اوسېدونکي دی چېرته دی کوم ځای نه راځئ زه د دیر اوسېدونکی یم دیر لوور نو څنګه ما خلکو باندې خو انتظار نه کوئ که نه زر ته چیک اپ کوئ الحمدلله موږ خپل کار خو ډېر په تفصیل او ترتیب باندې کوو داسې انتظار خو چاته کول نه پرېږدي صحیح ده او څو مریضان چیک کوئ د ورځې څه اوریج درته معلوم دی یاره دغه 75 نه 80 پورې کله پکې 100 ته هم ورسو خو دغه 75 70 80 دا کسان ډیلي کوم السلام څنګه لی څه تعارف هم دی زما جی مخنواد نوم دی لیب انچارج یم دلته مخنواد صاحب کم دلته کې تاسو سره ټیسټونه اویلیبل دي د روټین مطابق چې څومره دي ټول اویلیبل لکه څه څو لکه ایلیپټي RFT لیپټ پروفایل RBS یورین سټول سیمن انالیسیس بن کریټ تقریبا چې ډیره ښه ده پورې مقصد کار نو بیا بهر داخل کا ټیسټونه ولیکئ نو صاحب دا خو در چې خپله مو خو چاته نه وي چې تاسو مزیدار چې خپله خو دلته موږ باندې رش زیات دي اکثر خلک تادي کوي د هغې په وجه باندې بهر ته لاړ شي تاسو چې د یو ټیسټ 100 روپۍ اخلئ 200 250 که نه موږ سرکاري ریټ چې څه موږ ته څه دی او جي هلته موږ بار لګېدلی صاحب هغې خپل تاسو چې پکچر واخلي هغې کې ریټ هغه ټیسټ چې دی بهر دوی ته په 500 600 700 روپۍ باندې کېږي غریبانان خلک دي که نه نو څه دوی ته پته نشته که بهر د دې لیبارټرو والے د بری هسپتال کې څه خلک دي هغوی بهر لیږي یا تاسو سره دغه ټیسټونه مشینان نه وي کېږي نو نه جی الحمدلله کافي ښه ده پوه چې دلته څومره څه لیکي هغه موږ څه کېږي خو باقیدار چې خپل مرضي ده صاحب موږ خو چاته دا نه شو ویل چې تاسو بار ته مه ځئ یا بار ته ځئ هغه چې خپله خوښه ده خو دلته اکثر داسې وشي چې تادي کوي خلک نو موږ باندې رش زیات وي نو هغې په وجه بار ته لاړ شي نور دلته داسې څوک نشته چې هغه چاته وي نه ډاکټران چاته وي چې بار ته لاړ شي خو په خپله خوښه باندې سر منو کتونکو دا وخت ما سره د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال غلنۍ MS ډاکټر پرویز اقبال مومن صاحب موجود دی دغه چې کومې مسلې مونږ پر هسپتال کې وکتلې نو د دوی پوینټ اف ویو پې اخلو ما ډاکټر صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې مونږ لاړو وزټ هم وکړ هسپتال نو تاسو سره 2 کاونټرز دي ریسپشن کاونټرز هغې کې یو کولاو و بل بند یو کاونټر ته ښځې او سړي دواړه ولاړو نو دا بل کاونټر نارملی هم بند وي که نن بند که بند وي نو وجه د هغې څه ده بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو دونه موږ له وخت راکړو ډېره مهرباني ډېره شکریه زمونږ خو داسې دغه ده چې زمونږ د فیمیل او د میل چې کوم دی زمونږ کاونټر بیل بیل وي
انفارچونیټلی هغه زمونږ یو کس و هغه ته لکه کور کې څه مسله پیدا شوله نن سهار نه نو هغه بیا اجازت وغوښته بیا لاړی هغه کور ته یاره چې وای فای نه څه چل شو نو هغه هلته لاړی نو هغه دې وجې نه چې کوم دی زمونږ اکاونټر بیا یو دغه ته شو زمونږ اکاونټر یې بېلې بېلې وي د میل لپاره بېل وي او فیمیل لپاره بېل وي چې ښه سر بله یو مسله دا ده ستاسو په آی سپیشلیست دی ډاکټر عدنان نو دغه مونږ لاړو دغه روم ته یو ټیکنیشن ناست و هغه د هغه په ځای باندې خلکه چیک اپ کوو نو ډاکټر صاحب نه دی راغلی نن نه دی راغلی ډیلی نه وي د ده څه یا دی راځي ولې نو او بله دا ده چې ټیکنیشن د ده په ځای باندې ولې بیا ناست وي هغه خو دا خبره ده پرون هغوی خو راغلي وو اپریشن هم کړی وی نه تقریبا دغه کړی وو اوټي کې نه اپریشن یې کړی وی نو پرون هغه ته بیا لږ تکلیف پیدا شوی و په خپله باندې سی او پی ډي پیشنټ دی او هغه ته لږ تکلیف و نو بیا ما ته ویل چې راکه ما ته سبا لږ ریلیف میلاو شي بیمار یم خپل ډاکټر ته به ځان وښیم نو هغه له ما نن پلیو کړی و هغه نن پلیو باندې او ټیکنیشن خو موږ هر ډاکټر صاحب سره کېنو ځکه هلته اوټي کې مو سره دلته او پی ډي کې مو سره نو هغه په چې کوم دی نن هغه ټیکنیشن کار کوو نو هغه ته لږ تکلیف و نو ما ورله چوټي ورکړه مطلب نن یې چوټي کړې ده ښه ډاکټر صاحب یوه بله مسله ده په هسپتال کې چې د ډیجیټل ایکس رے پیشنټ چې دي نو هغه د بهر نه ډیجیټل ایکس رے کوي نور خو دلته کې چې تاسو سره ساده ایکس رے شته دی دلته کې کېږي د ډیجیټل ایکس رے تاسو سره ماشین ولې نشته اول خو زما خو تقریبا دا 3 میاشتې وشولې اوس نوی نوی راغلی ما مسایل خو په د هسپتال کې وو د مخکې نه او ډېر زیات مسایل وو خو زه کوشش کوم زه به تاسو ته ووایم چې مسلې په د هسپتال کې ډېرې وي د مخکې نه اوس په لیب په لیول باندې مسلې وي داسې مسلې وي چې یاره ته ډېر کسان ما راتلل چې یاره دې ریزلټ کې لږ دغه دی د کراچۍ نه هغې نه ما سامان راوغوښتلو موږ سره تقریبا یو ایکسل 200 ماشین دی تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ قیمت دی نو هغې کې لږ څه اخوا دېخوا لږ فنکشنل نه نو ما د کراچۍ نه هغه چې کوم دی اکوپمنټ راوغوښتل بل نوی چې کوم دی مایکرولیب مې ولا بل نوی واخېسته بایو ټایم مې ولا واخېسته دغه شان په هسپتال کې چې کوم دی زمونږ اے سی چې کوم دی اے سی کوم ایر کنډیشن چې کوم دی هغه نن فنکشنل وو هغه مې فنکشنل کړ نوي مې راوړل نوي مې چې کوم دی انسټال کړل بل زمونږ سره د ډاکټرانو چې کوم دی ډېر زیاته ډیفیشنسي وه دا ډیفیشنسي دا چې کوم دی ما ایم این اے صاحب سره زمونږ کوم ساجد صاحب دی او زمونږ ایډوایزر صاحب ډاکټر اسرار صاحب هغوی سره ما ټیکل کړله دا د کوم موږ ډیفیشنسي چې کوم د ډاکټرانو دا زمونږ سره کوم دی اکوپمنټ چې کوم ده د هغوی سره ما محبوب شیر صاحب سره چې کوم دی چیرمن صاحب ډېډه کړ هغوی سره ما دغه کړل نو هغوی خپل د ډي سی صاحب سره ما دا ډسکس کړل د دوی په تعاون سره اوسه پورې چې کوم دی ما ته د هغې نه پس 2 ډاکټران کوم چې د ارتوپیډک سپیشلیسټ دی یو ما سره چې کوم دی ډبلیو مو زما سره 115 نرسنګ سټاف دا د هغوی په برکت باندې اوس د هسپتال ته ما سره نه وي د هغوی دغه وشو آرډر لکه هغې په وجه کوم دی نه زمونږ اوس اوټي چې کوم دا ارتوپیډک والا هغه فنکشن لا باقاعده هغې کې اپریشن کېږي زمونږ سره چې کوم دی په هسپتال کې د سی آر ماشین چې کوم دی د ایکس رے دپاره هغې ما ډیمانډ کړی دی اسرار صاحب ته مې ویلي هغه ویل چې ما سی ایم صاحب ته دغه لیکلی دی دا کیسه انشاءالله که خیر زما امید دی چې نږدې ورځو کې به موږ ته دا سی آر ماشین چې کوم دی موږ ته دا تکلیف دی چې مریضان دې ځنه ویل چیر دغه کې بار سړک ته لاړ شي هلته ډیجیټل ایکس رے ده هلته بیا هغوی چارج هم ترې لږ ډېر اخلي نو زه وایم که موږ سره دا سی آر ماشین دلته په خپل هسپتال کې دلته موږ سره انسټال شي نو دا مریضان به چې کوم دی تکلیف نه دغه شي بل موږ سره ډایلیسس ماشین زموږ سره ډایلیسس ماشین څه ضروري دي چې یاره دلته موږ سره د بي سی والا پیشنټ راشي نو هغه بیا خامخا ښکته پېښور ته موږ ریفر کوو نو موږ وایو چې یاره د دغه سفر نه د بچ کېدو دپاره یا تکلیف نه بچ کېدو دپاره موږ وایو چې دا مریضان موږ سره دلته دا ډایلیسس ماشین انسټال شي نو موږ به د بي سی پیشنټ چې کوم دی دلته به ته موږ په دې کې ډایلیسس کوو د نږدې ځایونو دي بس په خپل کور ته دي بل د 2 ډایلیسس ماشین موږ ته کړی بل به جنرل ډایلیسس ماشین وي چې کوم عام مریضان موږ سره راځي موږ سره یو شته دی 2-4 ماډل کار کېږي خو بیا څه پته نه لګي که چېرته بیا لکه اکوپمنټ هغه کې څه نان فنکشن شي مریضان زیات شي نو موږ ته به دا مسله بیا نه وي موږ سره به دا دغه وي ټیک ده انشاءالله ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د هغې نه علاوه کم سټاف در سره کمی دی د سټاف نه علاوه نور د په هسپتال کې څه اکوپمنټ لحاظ سره ماشینانو لحاظ سره کم څه کمی وي نو هغه هم راته ووایي دلته خو چې کمی خو موږ سره شته دی دغه والا موږ سره فی الحال اوس موږ سره چې کوم دی یو جنرال سرجن یو زموږ سره
سکن والا زمونږ سره ګاینیکالوجسټ زمونږ سره انستیزیا والا کم انستیزیسټ چې وي دا څلور ډاکټران که دا موږ ته هایر شي دلته نو دا به ډېره غټ کار زما به ډېره مسله حل شي بل مسلې خو زمونږ سره شته دی زمونږ سره سی ټي جي مشین پکار دی کوم چې د ګاینې کې استعمالیږي هغه که موږ ته پرووایډ شي نو دغه مسلې به زموږ حل شي زموږ سره الټراساونډ چې کوم دی موږ سره هغه مشین موږ سره لږ دغه دی که موږ سره یو دوه درې مشینان هغه پرووایډ شي نو دا به ډېر غټ کار وشي سی آر مشین مې تاسو ته ویل ډایلیسیس مې تاسو ته ویلي بل زموږ سره په ان آی سی یو کې موږ اوس دا کار کوو چې یو ان جی او د ایم آر ډي او موومنټ فار رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن هغې باندې کار کوي هغوی سره زما چې کوم دی میټینګونه وشولو نو هغې موږ ته تقریبا یو 2 ورځې وشولې چې هغوی موږ ته انکوبیټر چې کوم دی دلته انسټال کړل دوه پرون تاسو انسټال کړي پرون یا بل پرون تقریبا د ورځ دوه وشولې چې موږ انسټال کړل نو هغوی به د هغوی خپل میجر صاحب د هغه به راځي تقریبا 21 تاریخ نه وروسته نو زموږ دا پروګرام دی چې موږ هغوی نه د 2 انکوبیټر نور موږ ډیمانډ وکړو زموږ هغې وارمر مشین یا سولو وارمر مشین یو ډبل فوټوتراپي مشین چې هغه موږ ته یو ډبل ما موږ ته کې موږ ته یو صورت دی که موږ ته سنګل وي نو موږ ته څلور هغې صورت دی بل موږ سره بوایلر مشین هلته پکار وي ځکه که ځینې میندې داسې وي چې هغه ماشوم ډیلیور شي نو ماشوم خو دلته موږ په انکوبیټر کې کیدو مور یې لاړه شي هغه هسپتال ته موږ بل ځای ته چې تعریف ورکړو نو کیدای شي که نه که تعریف پر شي یا مور بیماره وي بل واټ کې وي نو بیا موږ د ماشوم د پیو ته کوم دی کوم فارمولا ملک دي د هغې موږ ته بیا څه مسله نه وي که بوایلر مشین موږ ته دغه شي ان آی سی یو واټ به انشاءالله زموږ سره فنکشن شي د راتلونکو څو ورځو کې به هغه به ښه ویل اکویپ دغه به شي انشاءالله خیر هغې کې به پارټیشن به مو شي په ګلاسز باندې ګلاسز ډور چې کوم دی هغې موږ 2 انورټر چې کوم دی هغه ډیمانډ کړی دی دغه 2 انورټر به موږ ته په هغه ان آی سی یو کې چې کوم دی هغه موږ ته انسټال شي نو دا څیزونه دي انشاءالله کې خیر په دې باندې به موږ سره د دوی کوپریشن پکار وي زموږ د ایم ایل اے صاحب زموږ د ایم پی اګان صاحبانو د هغوی نه زما دا ریکویسټ ده موږ ورته ویلي دي او موږ سره هغوی پوره بھرپور تعاون هم شامل دی سره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن نو انشاءالله کې خیر راتلونکو ورځو کې به تاسو ګورئ چې هسپتال به انشاءالله کې خیر په بل دغه باندې روان